رچینار په شمول په ټوله کورمه کې د 14 اګست د ازادۍ ورځ ډیر عقیدت سره ومنځل شوه او مختلفو ځایونو کې د ستوري هم تبیه شوي وي، کوم کې چې د سکولونو ماشومانو په شمول ضلعي انتظامي او نور سرکاري ادارو چارواکو ګډون کړی وو. په رچینار گورنر کاټیج کې ډیپټي کمشنر جاوید الله خان مسعود د پاکستان بیرغ اوچت کړي او دستي ورته سلامي هم کړي. دین علاوه په دستور کې د ملک او علاقه کې امن او ترقۍ لپاره دعا هم شوي. د ازادۍ حوالې سره ریلی هم ایستلې وه او په لسونو کې بینرې او پاکستان جنډې اوچتې کړي وي. سکولونو نه راغلي ماشومانو د 14 اګست حوالې سره وویل چې موږ ته پکار دی چې د پاکستان او علاقې ترقۍ لپاره کار وکړو. زه طلحه رحمان، زه د اے پی ایس یو سټوډنټ یم. نن زموږ دلته کې 14 اګست ورځ وه. 14 اګست چې څنګه تاسو خبرې ده، د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. دا یو داسې ورځ ده چې کوم موږ ته د خپل جوش جذبې او کوم قربانیانې موږ کړې موږ ته د هغې یاد راکوي. پکار ده چې موږ د دې ورځ داسې قرباني وکړو، د دې ورځ دپاره موږ د خدای داسې شکر وکړو چې خدای موږ ته داسې ملک راکړی چې کوم ځای کې موږ خپل مذهبي او آس پاس کې خبرې کوای شو، اپاس کې اوسېدای شو، لکه امن سره اوسېدای شو. پکار ده چې موږ دې باره کې خدای نه ډېر زیات خدای ته ډېر شکر وکړو چې موږ ته خدای داسې ملک راکړی. دین علاوه په رچینار آرمي پبلک سکول کې هم د ازادۍ ورځ حوالې سره دستوره تبیه شوي وه، کوم کې چې د سکول ماشومانو تقریرونه او ملي نغمې وړاندې کړي. د آرمي پبلک سکول طالب علمانو او افسرانو د بوټو نال کولو مهم کې هم برخه اخیستې او وطن سره د مینې اظهار کړی دی. ما نام زین الحسن دی. نن مو آرمي سکول کې موجود وو. دلته دغه آرمي والا ټوټل راغلي وو. نن پاکستان انډیپینډنس ډے و. د په وجود سره د مو دلته چوره تقریر حوالې سره هر څه وشوه او مطلب نن پاکستان انډیپینډنس ډے و. مو ته د کوم پاکستان دی د مو ټوټل غټو خلکو قربانیو نه مو ته میلاو شوی دی او مو ته دا پکار دی چې مو کوم پاکستان دی دې قدر مو وکړو او د مو کوم پاکستان جنډه دی مو همیشه پر بلند وساتو او مو پاکستان قدر همیشه پر وکړو.